الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. دا تاسو ته معلومه ده چې زمونږ سالانه اصلاحي تربیتی چې کوم اجتماع ده د پنځپیر هغه روانه ده ان شاء الله 26 27 28 تاریخ باندې جمعرات جمعه خالی اتوار دا به ان شاء الله د دې میاشتې دا به زمونږ اجتماعي او دا مرګري موږ ځان سره راوستي او الحمدلله دا کثیر تعداد کې مرګري لاړل رخصت شو او دا صلاح په الحال موجود دي. دا د پنځپیر د اجتماع لپاره مرګرو لو خبرې بل دا دوه ټالۍ برابر شوې زمونږ د کلی نه جلسې کلی نه او ان شاء الله دا موږ اوس مرګري لیګو دا بالته ورسې مرکز ته د دې ځای نه دا څومره مرګري چې راغلي دي الحمدلله دا ټول موحدین دي. د دې پاکو خلکو په لاسونو باندې دا الله پاک دا دوه ټالۍ برابر کړې ورې بلې شوه دغه شانه به دا غیر چاپېره کلونه نن خلک ځي او لوښي براري وي. دا د اجتماع د پنډال لپاره ده څومره مرګري چې دا ګوري نو هغې ته زموږ د ټولو ته دا پیغام دی او دعوت دی چې دا خالص د موحدینو اجتماع ده یو دینی او مذهبي خالص د الله د رضا په بنیاد. نو ټول مرګري څومره چې دي مسلمانان چې دي چې دا زموږ غږ اوري زموږ آواز اوري هغې ته زموږ دعوت دی چې انشاءالله په دې اجتماع کې موږ سره شریک شي. موږ به د هغې خادمان یو موږ به د هغې میزبانان یو به زموږ میلمانه یي د هغې چې څه قسمه خدمت انشاءالله هغه زموږ د ذله ثوابۍ په غاړه باندې دی او موږ یې ښه په مینه باندې کوو که هغه د لوښي خدمت دی که هغه د ټینټونو خدمت دی که هغه د نورو څیزونو خدمتونه دي انشاءالله موږ ښه په مینه باندې هغې ته تیار یو. دا زموږ ملګري راغلي دي د جلسې کلي او الله دې ټولو لاجر ورکړي په دې کې لوی او واړه د سکول ماشومان او دغه شان نور هلکان ټول راغلي دي ور یو د خپلې ځوانۍ هغه خیرات او صدقه او زکات په دې کې ویسته او داسې کار یې وکړه چې انشاءالله داسې کار دی خپل ځان له په داسې شوق او مینه نه یې کړی څنګه چې د اجتماع دپاره وکړه. دا زموږ د ټولو د موحدینو دپاره یو ډېره لویه د فخر او د خوشحالۍ خبره ده. الحمدلله مرګري ښه په اتفاق راغلل او په ډېر لږ وخت کې الله پاک چې ده نو دا لوښه برابره کړه. اوس موږ اختتامي دعا کوو دا مرګري به کور ته لاړ شي خپلو ځایونو ته او صرف ټرالو والا کسان هغې به مرکز ته انشاءالله لوښه د جلسې کلي نه انشاءالله هغې ورسېږه خیري. خو زما ټولو مرګرو ته دعوت دی چې کوم دلته راغلي دي څنګه چې تاسو لوښي له رالی دغه شانه به انشاءالله چې دا لوی کوم مرګري دي دی کوشش کوي چې اجتماع له به هم ځو او صرف دا نه چې پروسه کال سلو نو چې څه کال 200 یو چې څه کال پروسه کال 200 نو چې څه کال 400 یو خلک پارسه کې ترقی کوي انشاءالله زموږ اجتماع به خود ترقی کوي کال په کال به انشاءالله مرګري سیوازو او ښه په مینه او محبت به ځو. دا په کال کې یو اجتماع ده انشاءالله دا به عهد کوو چې تر مرګه پورې به انشاءالله دا نه پرېږدو. صحیح ده انشاءالله که نه؟ بس به دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. یا الله پاکه دا څومره مرګري چې راغلي دي او خپل کارونه یې مخکې وروسته کړل ستا د رضا دپاره راغلي نه پکې چا له موږ پیسې ورکړي دي نه هم څه خوراک ورکړی دی نه هم څه څښاک ورکړی دی. الله خپل لور یې ځان سره راغستی دی او ستا رضا دپاره راغلي دي. الله د دې ټولو دا راتلل قبول کا. دا نوجوانان الله ته ښایسته عالمان ته جوړ کا د عالمانو خادمان ته جوړ کا. الله د خپل دین دپاره قبول کا. الله د دوی دا محنت د دوی او د دوی د والدینو او د دوی د ټولو دپاره رشتهدارانو دپاره د نجات او د خلاصون یو سبب او ذریعه وګرځوه چې دا څومره مرګري راغلي دي الله چې د دوی څه قسمه شرعي حاجتونه یې الله شرعي حاجات د خپلو خزانو نه پوره کا چې څومره مشکلات یې الله مشکلات یې ختم کا چې د چا بیماران یې الله د هغې ټولو بیمارانو له صحت کامله عاجله ورکه. د اجتماع دپاره خصوصي دعا وکړئ چې الله یې کامیابه کړي او الله وله موسم مزیدار کړي د بارانونو او طوفانونو هم الله موږ محفوظ کړي حالات هم الله مزیدار کړي او اجتماع الله په خیر او عافیت سره تکمیل ته ورسوي چې څه حادثې او مصایب پکې رانه شي. الله یې د ټول انسانیت او د ټول عالم دپاره د خیر او د هدایت یو سبب وګرځوي او الله یې د دې ملک د امن او د ټولې دنیا د مسلمانانو د امن یو ذریعه او یو سبب وګرځوي. الله رب العزت دې موږ ټولو له توفیق راکړي چې موږ په دې کې شریک شو. څومره مرګري چې راځي د پاکستان د ګوټ نه د بهر دنیا نه بهر ملکونو نه الله دې په خیر او عافیت سره راولي او الله دې د هغې حفاظت وکړي د هغې د کورونو او مالونو او د اولادونو دې الله حفاظت وکړي. څومره مرګري چې د اجتماع په خدمت کې لګیا دي د ثوابۍ ذلې ټول مسلمانان
غیور مسلمانان څوک لګیا دي هلته اجتماع میدان کې خدمتونه کوي، څوک لوښي روبي، څوک د مال او جان قربانیانې ورکوي. الله دې د هغې ټولو دا خدمتونه قبول کړي او الله دې دا اجتماع زموږ د ټولو دپاره د آخرت د نجات او د خلاصون سبب او ذریعه وګرځوي. د پنجپیر کلي خلک چې هغه د اجتماع والاو له ځای ورکړی دی او د هغې خیال ساتي، الله دې هغې له اجر ورکړي. خصوصا زموږ قاید او زموږ مشر، زموږ رهبر شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب مد ظله العالی، چې دا د هغې محنت دی او د هغې ثمره او نتیجه ده. الله دې د هغې په علم، عمر کې، صحت کې خیر او برکت واچوي او الله دې دقه شان د موحدینو اتفاق او اتحاد لري او الله دې دا اجتماع خالص د خپلې رضا دپاره وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر.